بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د علم النحو 78 نمبر درس دی. ان شاء الله نن به مونږ د اسم فصل نمبر 9 شروع کوو چې کوم د اسم د جنس په باره کې دی. چیرې د اسم جنسی لحاظ سره مؤنث دی که مذکر دی جی. دا اسم به همیشه یا به مذکر وي یا به مؤنث وي. اسم به همیشه یا مذکر وي یا به مؤنث وي. اوس په مونږ پیژنو څنګه چې دا کوم جاندار دی په دې کې خو موږ مذکر او مؤنث پیژنو. یعنی موږ ورته په پښتو کې وایو نر او ښځه. خو موږ په پښتو کې یعنی چې کوم جاندار دی سا والا زناور دی نو په هغې کې خو موږ هغه پیژنو چې یاره دا سا والا زناور کې دا پکې نر دی، دا پکې ماده ده یعنی ښځه ده مؤنث ده. نو هغه مذکر او مؤنث خو موږ پیژنو، هغه اسانه ده. اوس چې کوم بېجان څیزونه دي سا نه اخلي، لکه مثلا دا بورډ دی دا هم سا نه اخلي، دا کمره ده دا سا نه اخلي، دا پکې دی دا هم سا نه اخلي، قلم دی دا سا نه اخلي. کوم چې سا والا څیزونه یي هغې کې نر او ښځه پیژندل اسان وي، مذکر مؤنث پیژندل اسان وي. چې کوم بېجان څیزونه دي هغې کې به مونږ اوس څنګه پیژنو نو انشاءالله نن هغه وایو جي. دا جنسي لحاظ سره به اسم یا به مذکر وي یا به مؤنث وي. نو مذکر آسان دی د مذکر پیژندل. اول به مونږ دا مؤنث نه دی، د دې مؤنث دا ټول سبقونه به مونږ زده کړو، د دې دا ټول ګروپ به مونږ یاد کړو. نو که یو اسم وي اول به دې ګروپ کې مونږ وګورو، که په دې ګروپ کې وي خو بیا به مؤنث وي، که په دې کې نه وي به بیا مذکر وي. ټیک شو جي. او مؤنث چې دی دا بیا مؤنث بیا دوه قسمه دی. جنسي لحاظ سره اسم دوه قسمه دی، یا به مذکر وي یا به مؤنث وي. نو مذکر پیژندل آسان دی، اول به مؤنث پیژنو. مؤنث بیا دوه قسمه دی، یو ته مؤنث حقیقي وي، یو ته مؤنث غیر حقیقي یا لفظي ورته وایي. مونږ ورته غیر حقیقي آسان د دې تعریف دی داسې کوي، وایي حقیقي هغه مؤنث ته وایي حقیقي مؤنث په جاندارو کې وي چې د هغې نر موجود وي. لکه اوس مثلا چې یو مؤنث وي او د هغې نر موجود وي، لکه مثلا مور نو د هغې مقابله کې د هغې نر موجود دی پلار، یا دغه شان خور نو د هغې مقابله کې نر شته هغې ته رور وایي. دغه شان لور نو د هغې مقابله کې شته دی زوی. ټیک شوه. نو چې هغه مؤنث حقیقي هغې ته وایي چې د هغې یعنی په دې جاندارو کې اکثر جاندار دي، دا مؤنث حقیقي جاندارو کې وي. مؤنث غیر حقیقي یا لفظي دا بېجانو کې دي جي. بېجان مطلب چې سا نه اخلي، جاندار مطلب چې سا اخلي، سا والا څیزونه. او د غیر حقیقي یعنی چې حقیقي مؤنث نه وي، حقیقتا نه وي، یعنی مطلب چې هغه صرف لفظي مؤنث وي او سا والا نه وي، بغیر سا والا چی. نو دا غیر حقیقي یا مؤنث سماعي. ښه جي. دا مؤنث حقیقي چې دی کې مثلا اوس به وګورو جي پلار ته اب وایي اب، نو ګورئ دا مذکر دی. او د ده مقابله کې دی مور ته وایي. نو چې دی دا مؤنث حقیقي ده. دغه شان اخ نه دی، اخ دا رور ته وایي، دا مذکر دی. د ده مقابله کې مؤنث ته دی اخت خور ته وایي اخت. نو دا اخت دا مؤنث حقیقي ده. دغه شان ابن زوی ته وایي. ټیک شوه. ابن دا مذکر دی. د ده مقابله کې لور ده ابنه نو دا ابنه چې دی دا اوس دا مؤنث حقیقي ده، دا اخت مؤنث حقیقي ده، او دا ابنه دا مؤنث حقیقي ده. مؤنث غیر حقیقي یا لفظي. مؤنث لفظي بیا دوه قسمه دی، یا ورته قیاسي یا علامتي. قیاسي مطلب یا علامتي مطلب چې علاماتونه به موږ پیژنو چې د اسم کې دا علامت وي نو دا به مؤنث وي، او که دا علامت پکې نه وي نو بیا به موږ ګورو چې یاره دا مذکر دی که مؤنث دی. ښه جي. یا به دا مؤنث غیر حقیقي چې دی دا به یا قیاسي وي یا علامتي ورته وایي. قیاسي م ورته وایي یا ورته علامتي م وایي. آسان اندازو کې علامتي مطلب چې علامت پکې وي، دغه علامت په د مؤنث علامت وایي پکې موږ به هغې نه پیژنو. یا سماعي مطلب دا دی چې هغه د مؤنث علامت به پکې پټ وي. تعریف خو د دې دا دی. خو سماع معنی ده اورېدلی شوی. نو سماعي هغې ته وایي چې د عربو ماهرینو نه موږ دغه لفظ مؤنث اورېدلی وي، د مؤنث علامت پکې نه وي، خو عرب ورته مؤنث وایي نو موږ به ورته مؤنث وایو. ٹھیک شو جی. ها دا مؤنث قیاسی چې دی که نه قیاسی
یا علامتی مؤنث علامتی یو خو پکې ګول تا ده د کم اسم په اخره کې چې ګول تا وي دا به مؤنث وي که دا مذکر وي که دا مؤنث وي اوس دې کمرې ته غرفه وایي غرفه وګوره اخره کې ګول تا ده غرفتون نو دا مؤنث ته دغه شان دې بوټ ته سبورتون وایي نو وګوره د دې په اخره کې ګول تا ده ٹھیک شوه دې ته قیاس مطلب دا دی چې یاره په ده باندې دې ته موږ وګورو دې کې علامت موجود دی یا ورته علامتي وایي قیاسي یا علامتي ٹھیک شوه نو غرفه ته وګورئ ګول تا د په اخره کې نو دا مؤنث دی ٹھیک شو دا ګول تا د مؤنث علامت دی جی او یا به سبورتون ته وګورئ ګول تا د دې کې بیا مروحتون پکې ته وایي پکې اوبه مؤنث دی ځکه ګول تا د په اخره کې ٹھیک شو جی نو چې کوم اسم په اخره کې ګول تا وي دا به مؤنث لفظي وي یا مؤنث لفظي بیا دی ته وایي ٹھیک شوه چې د کوم اسم په اخره کې ګول تا وي هغې ته مؤنث لفظي علامتي وایي مؤنث لفظي علامتي کم اسم ته وایي چې د هغه په اخره کې ګول تا وي د مؤنث علامت دا ګول تا ده د کم اسم هم چې په اخره کې ګول تا وي او دا ګول تا همیشه د اسم په اخره کې راځي ګوره مینس کې یا په شروع کې نه راځي نو ګول تا د کم اسم په اخره کې وي هغه اسم به مؤنث وي که هغه جاندار وي که بیجان وي ٹھیک شوه ها بل د مؤنث دویم علامت څه شی دی الف مقصوره الف مقصوره څه ته وایي د کم اسم په اخره کې چې یا وي او د هغې یا سر باندې کله زبر وي نو هغې ته الف مقصوره وایي الف مقصوره څه ته وایي چې د کم اسم په اخره کې یا وي او مخکې تې کله زبر وي هغې ته مؤنث الف مقصوره وایي نو آی ګوره جي دغه حبله صغرا کبرا عظما دا عظما دی عظما وګورئ د ده په اخره کې یا ده او کله زبر دی کبرا په اخره کې یا ده او کله زبر دی صغرا په اخره کې یا ده او کله زبر دی حبله په اخره کې یا ده او کله زبر دی نو دې ته الف مقصوره وایي الف مقصوره هم وپېژنده نو د کوم اسم کې چې الف مقصوره وي هغه اسم به مؤنث وي نو ګول تا د مؤنث علامت دی او الف مقصوره دا د مؤنث علامت دی او دریم نمبر الف ممدوده الف ممدوده څه ته وایي چې د یو اسم په اخره کې الف او حمزه راشي هغې ته الف ممدوده وایي وګوره حمرا وګوره دې کې اوس دا الف او حمزه یو ځای رالل بیضا د دې په اخره کې دا الف او حمزه یو ځای رالل صحرا د ده اخره کې الف او حمزه یو ځای رالل دغه شانتې حضرا حضرا د دې په اخره کې الف او حمزه یو ځای رالل نو دې ته چې الف او حمزه د کوم اسم په اخره کې وي هغې ته الف ممدوده وایي او الف ممدوده مؤنث وي ٹھیک شوه تای تانیث یعنی ګول ته الف مقصوره او الف ممدوده دې ته علامتي یا قیاسي مؤنث وایي قیاسي مؤنث یا علامتي مؤنث ګول ته الف مقصوره الف ممدوده دې ته قیاسي یا علامتي مؤنث وایي دا ښه ټیټ یاد کړئ ګول ته الف مقصوره او الف ممدوده دې ته قیاسي یا علامتي مؤنث وایي ٹھیک شو یو خو دا علامتي مؤنث زده شو اوس سماعي چې د عربو ماهرینو نه موږ اورېدلي نو که اوس ما درته بیا داسې بدل نمونه ویلي چې یاره د اور او د جهنم چې دا مؤنث دی دغه شان باد یا ریح یا خمر یا دغه شانتې مکه یا پاکستان یا دغه شان ید عین یا دغه شان سما ارض وغیره که دا درته ما بیل وي نو تاسو ته بیا ډېره ګرانه شوې وه نو د دې چې دی زموږ د علما کرام له د الله جزای خیر ورکړي د دې بیا ګروپونه جوړ کړي دي نو په دې مؤنث سماعي کې دا ګروپونه دي چې د اور نمونه چې څومره په قرآن حدیثو کې موجود دي دا ټول مؤنث سماعي دي د اور نمونه مؤنث سماعي دي د اور نمونه مؤنث سماعي دي لکه نار مؤنث دی جهنم مؤنث دی جحیم مؤنث دی سعیر مؤنث دی او سقر مؤنث دی او کم مؤنث دی مؤنث سماعي نار مؤنث سماعي جهنم مؤنث سماعي جحیم مؤنث سماعي سعیر مؤنث سماعي سقر مؤنث سماعي دا اول ګروپ شو د اور نمونه څومره چې قرآن حدیث کې موجود دي هغه ټول مؤنث سماعي دي ټیک شوه دویم د هواګانو نمونه چې څومره په قرآن حدیث کې موجود دي دا ټول مؤنث سماعي دي لکه ریح یا ریاح
وغیرہ دا مؤنث سماعي دی. صرصر مؤنث سماعي دی. باد مؤنث سماعي دی. سموم دا د هواګانو نومونه دي. دا مؤنث سماعي دي. نو د هواګانو نومونه مؤنث سماعي دي. دغه شان په قرآن او حدیثو کې چې د شرابو څومره نومونه راغلي دا د شرابو نومونه مؤنث سماعي دي. لکه خمر په قرآن پاک کې شته دی، په حدیثو کې هم خمر شته. خمر د شرابو یو نوم دی، دا خمر مؤنث سماعي دی. خرطوم د شرابو یو نوم دی، دا مؤنث سماعي دی. ٹھیک شو جی. نو درې ګروپونه شو. څلورم ګروپ د ملکونو او ښارونو نومونه، د ملکونو او ښارونو نومونه مؤنث سماعي دي. د ملکونو او ښارونو نومونه مؤنث سماعي دي. لکه مکه وګوره، دا مکه د سعودي عرب کې د یو ښار د بیت الله شریف چې کوم ځای کې موجود دی د هغې ښار یې مکه نوم دی. نو وګورئ یو خو دې کې دوه علامتونه شو، یو د ښار نوم شو نو دا ښار نوم مؤنث سماعي دی، او یو اخره کې ګولتان ده نو دا ګولتان مؤنث قیاسي کې راځي. ٹھیک شو. نو دې کې دواړه علامتونه شته. د ښاریې نوم دی مؤنث سماعي شو، او علامتي مؤنث هم دی، یعنی قیاسي مؤنث کوم اسم په آخره کې ګولتای هغه مؤنث سماعي وي، هغه مؤنث قیاسي وي. او دا مؤنث قیاسي هم دی، مؤنث سماعي هم دی. ٹھیک شو. مؤنث سماعي ځکه چې د ښاریې نوم دی، او مؤنث قیاسي یا علامتي ځکه چې ګولتای په آخره کې ده. ٹھیک شو. نو دا مکه هم مؤنث سماعي ده. او باکستان د ملک نوم دی. نو ما خو تاسو وی د ملکونو ښارونو نومونه مؤنث سماعي دي، نو په دې کې یو باکستان دی، نو دا مؤنث سماعي دی. مصر دا د مصر د عربو یو ملک دی، د هغه مصر نوم دی، نو دا مصر نوم د ملک نوم دی، دا مؤنث سماعي دی. لاهور زموږ په پاکستان کې یو ښار دی، د ښار نوم دی، نو د ښار نومونه مؤنث سماعي دي، نو دا لاهور مؤنث سماعي شو. ٹھیک شو جی. دغه شان پنځم نمبر ګروپ څلور ګروپونه وشو. د اور نومونه، هواګانو نومونه، شرابو نومونه، د ملکونو ښارونو نومونه، دا مؤنث سماعي دي. پنځم نمبر د انسان د جسم جوړه اندامونه مؤنث سماعي دي. لکه جفت اعضا ورته وایي، جفت اعضا چې جوړه وي. جفت اعضا، لاسونه دوه دي دا مؤنث دي، دا مؤنث سماعي دي. غوږونه دوه دي دا مؤنث سماعي دي. سترګې دوه دي مؤنث سماعي دي. خپې دوه دي دا مؤنث سماعي دي. نو د انسان د جسم جوړه اندامونه مؤنث سماعي دي. لکه ید لاس ته وایي. ٹھیک شو. او عین سترګې ته وایي، دا مؤنث سماعي. اذن غوږ ته وایي، دا مؤنث سماعي. قدم د خپو ته وایي، دا مؤنث سماعي. ٹھیک شو جی. نو د انسان د جسم جوړه اندامونه دا مؤنث سماعي دي. شپږم نمبر مختلف نومونه. مختلف یو څو نومونه هم راغونډ کړي دي چې یاره دا مختلف څو نومونه چې دي دا مؤنث سماعي دي. لکه سما، اسمان ته سما وایي، نو دا مؤنث سماعي دي، عرب دې ته دغه وایي مؤنث یې ګڼي. ارض چې دی دا مؤنث سماعي دی، ځکه د عرب هم ورته ارض وایي، او دا اصل کې دا اردوتون دی. دې کې دا ګولتا دا مؤنث علامت پکې پټ دی، ځکه چې د دې کله مونږ تصغیر جوړ کړو نو د دې راځي اورای دوتون. ٹھیک شو. مخکې په اسم تصغیر کې د دې تصغیر جوړ کړو. شمس دا مؤنث سماعي دی. ٹھیک شو. عرب دې ته مؤنث سماعي وایي. نفس دا د جان ته وایي، انسان. کل نفس ذائقة الموت، هر یو نفس به هغه به د مرګ ذایقه سکي. نو وګورئ دا نفس چې دی دا مؤنث سماعي دی. حرب جګړې ته وایي، لړای عربی کې ورته لړای وایي، دا حرب مؤنث سماعي دی. دار کور ته وایي، دا مؤنث سماعي دی. یو کور ته دار هم وایي، یو بیت وایي، نو هغه بیت چې دی هغه مؤنث نه دی، او دا پکې مؤنث دی. عصا ته وایي، کونټۍ ته وایي، نو دا عصا چې دی دغه دی، دا مؤنث سماعي دی. نو ګورئ دا موږ سره د مؤنث سماعي دا شپږ ګروپونه رالل. نو مؤنث سماعي د اور نومونه مؤنث سماعي دي، د هواګانو نومونه مؤنث سماعي دي، د شرابو نومونه، د ملکونو ښارونو نومونه، د انسان د جسم جوړه اندامونه، مختلف نومونه، دا چې دی مؤنث سماعي دا شپږ ګروپونه هم جوړ کړه. ٹھیک شو. او د مؤنث قیاسي درې قسمه دي. یو ته ګولتا، هغه ګولتا ته تای تانیث وایي، یا تای مربوطه ورته وایي، تای مدوره ورته وایي، دا درې قسمونه نوم دي. لکه دا کم اسم په آخره کې ګولتا وي دا به مؤنث قیاسي یا علامتي وي. د کم اسم چې الف مقصوره وي، که حبله آخره کې یا او کړه زبر وي، نو هغې ته الف مقصوره وایي، نو دا علامتي یا قیاسي یا علامتي مؤنث دې ته وایي. الف ممدوده چې د کم اسم په آخره کې الف او حمزه وي، الف وي او د هغه الف نه پس حمزه وي، خو دواړه یو ځای راشي، الف او حمزه یو ځای راشي، نو دغې ته الف ممدوده وایي. الف ممدوده مؤنث قیاسي یا
علامتی څوک ورته قیاسي په کتابونو کې لیکلی او مؤنث قیاسي بیان کوي کم یو دی نو هغه مؤنث قیاسي مطلب چې علامتي مؤنث چې هغې په آخره کې څه علامت وي د مؤنث د تانیث علامت وي پکې نو دا زموږ سره علامتي او سماعي دا مؤنث را سره تیار شو دي نو اوس وګورئ یو څو نومونه لیکو نو که هغه به موږ په دې ګروپ کې ګورو که په دې ګروپ کې وي خو هغه به مؤنث وي که په دې ګروپ کې نه وي هغه به بیا مذکر وي لکه مثلا ګورئ اوس قلم نو دا قلم وګورئ نه مؤنث حقیقي دی نه مؤنث غیر حقیقي کې نه علامتي دی ګولتام پکې اخره کې نشته الف مقصوره هم نشته الف ممدوده هم نشته د اور نوم هم نه دی د هواګانو هم نه دی د شرابو ملکونو انساني جسم مختلف اعضاو کې دې کې نشته نو دا مذکر دی ٹھیک شو جی او دغه شان کتاب دی کتاب نو کتاب وګورئ نه پرې حقیقي کې شته یعنی جاندار نه دی چېرې د مؤنث وي نو او نه دغه شان غیر حقیقي یعنی لفظي کې شته نه ځکه چې دا قیاسي هم نه دی نه پکې ګول تا شته نه الف مقصوره شته نه الف ممدوده شته نه په سماعي کې شته د اور نوم هم نه دی د هواګانو شرابو ملکونو انساني جفت اعضا مختلف نومونو په دې کې نشته نو دا مذکر دی ټیک شو جي دقه شانتې اوس وګورئ جي کرسیون ته وګورئ جي کرسیون چې دی په دې کې ګول تام نشته الف مقصوره هم نشته الف ممدوده هم نشته د اور نوم هوا شراب ملکونو انساني جفت اعضا مختلف نو دې کې هم نشته نو دا مذکر دی ټیک شوه اوس دقه شان اوس یو بل نوم زه لیکمه طفله ماشومې ته وایي نو وګورئ د ده دا مونږ مؤنث ځکه ګڼو چې یو خو د ده په آخره کې ګول تا ده یو خبره یو طفله ماشومې ته وایي نو ماشومه چې دا هغه حقیقي د مؤنث ده یعنی جانداره ده نو حقیقي مؤنث د ده مقابله کې طفل راځي طفل ماشوم ته وایي ماشوم هلک ته او طفله د دې مقابله کې دا راغله مؤنثه ټیک شوه نو وګورئ دې کې بیا دوه یو دا حقیقي مؤنث هم ده او یو پکې علامتي مؤنث هم ده نو دا طفله چې دی دا مؤنث ده نو دا مؤنث علامتي یا قیاسي ورته ویلی شي او حقیقي هم ده ټیک شوه او دا طفل چې دی دا مذکر دی هلک ته وایي ټیک شوه نو وګورئ موږ به په دې ګروپ کې یو اسم ګورو چې په دې ګروپ کې په یو علامت هم پکې وو نو هغه به مؤنث وي که په دا پکې نه وي هغه بیا مذکر وي نو دا زموږ د نن ورځې درس و راتلونکي درس پر اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام